أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سورة زمر مخکی آیتونو کی بشارتونو مسئلہ د توحید وا د کتاب صداقتو هغه کتاب چې الله رب العزت نازل کړل نو د دې مضمون په لحاظ سره ټول یو شان دی، فصاحت په بلاغت په لحاظ سره یو شان دی، مسئلې د یو بل سره برابر دي، خلاف و تضاد پکې نشتی. دا چې کله مؤمنان اوري نو د هغې غونې زګزګ کېږي. بیا چې کله تذکره د دې د نعمتونو وغیره کولی کېږي، بشارتونو، نو د دې سرمنې او زړونه نری کېږي، نرمیږي. بل طرف ته هغه خلک چې هغې په خلاف کې روان دي د هغې تذکره وه، هغې له تخویفو د قیامت تذکره وه، قیامت کې به د دې دپاره غټ عذابي. که د دنیا عذاب دی نو هم ډېر لږ دی، که د قبر عذاب دی نو هغه هم ډېر لږ دی. عذاب د آخرت چې دی نه به ډېر لوی. بیا د قرآن کریم تذکره بیا هم کوله چې د خلکو دپاره موږ په دې کې هر قسم مثالونه ذکر کړل. قرآن کریم په عربی ژبه کې دی، څه کږلې کوږوالی، څه داسې خبره پکې نشتی چې هغه کږی، هغه خرابی. اوس دې آیتونو کې الله رب العزت مثال بیانوي، مثال د توحید او د شرک. یو طرف ته دنیا په حالاتو باندې اولی وګوره، دې باندې بیا ځان له قیاس وکړه. دنیا کې انسانان دي نو بعضې پکې آزاد دي او بعضې پکې غلامان. دا مخکینی دور و، هغه وخت کې غلامان وو. اوس دې دور کې غلامان نشتی. نو هغه غلامانو دا به د هغه به خپله مرضي نه وه. د چا چې غلام به نو د هغې آقا مالک د هغه مرضي به چلېده. دارنګې دغه مالک به د ده نه خدمت اغس، دې غلام به د هغه خدمت کو. لکه دې دور کې چې نوکرانی د نوکر نه خدمت اغستی کېږي، نو بیا بعضې نوکران داسي چې هغه خدمت کې ډېر ښه او بعضې لوکوټې لټي. نو کم چې ښه نو د هغه نه مالک خوشحالی،
نیک تی خوشحالی آقا تی خوشحالی او چې کله دغسې نه نو بیا داغه نه داغه مالک داغه نیک داغه مشر داغه نه خپي په زړه کې خفګان لري وس یو سړی دی یو غلام دی او دی صرف او صرف د یو سړي غلام دی وس دی چې خدمت کوي نو صرف د دقې یو به کوي رضا کوي نو دقې یو به رضا کوي داغه خدمت به کوي داغه خوش آمده به کوي نه به خوشحالیږي بل طرف ته یو غلام داسي چې هغه د 2 تنو د 3 تنو 4 تنو په شریکه باندې یو غلام اغسته دی وس دغه غلام دی به د خپلو آقاګانو د خپلو مالکانو خدمت به کوي خدمت کوي نو هر یو به خوشحالی یو به هم خوشحالی بل به هم خوشحالی نو وس د یو سړي دپاره دوه رضا کول خوشحاله کول داغي خدمت کول آسان دي او کنا د 2 تنو د 3 4 تنو دا په ذهن کې دا خبره د هر چا برازي چې د یو تن رضا کول آسان دي د 2 تنو د 3 4 تنو رضا کول ګران دي الله مثال دغه پیش کړي تا چې ځان له خدایان نیولي نو د هر خدای به جدا جدا عبادت کې هر یو خدای به خوشاله نو د یو عبادت آسان دی او کنا د 2 د 3 د ډیرو آسان دی د یو رضا کول آسان دی او که د ډیرو آسان دی نو دې کې چې کله سړی سوچ او فکر وکړي نو سړی به دې درجه دې نتیجې ته ورسی چې آو چې یوي نو خبي او د یو چې سړی مني نو دې ته توحید وای دې ته موحد وای نو دا توحید والا دی دا موحد دی ورپسې تذکرہ کوي خلق لګیا دي وای وې د یو تن دی مړ بشي خلاص بشي الله رب العزت داغه تذکرہ کوي چې دا خلق د خوشحالي گینا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو قسم تسلیم ور کوي انک میت و انهم میتون تبمړ کېږي دی بمړ کېږي ولی الله ته چې زئی دا الله سره چې ملاقات کوي جنت ته چې زئی نو داغه د پاره د مرګ دروازه ده د مرګ د دروازې نه علاوه تاسو الله ته نشیتله د مرګ د دروازې نه علاوه تاسو جنت ته نشیتله په دې طرف باندې به ورننه وځي نو البا جنت ترسي ورپسې بیا سلیشتمه پاره شروع کړي نو تخویف ورکړي اغیلا چې څوک تکذیب کوي الله وی د ټول نه غټ ظالم څوک دی په هغه خلکو کې چې هغه تکذیب کوونکي دي هغه دروغ ویونکي دي نو داغه تذکرہ کوي چې دا هغه دی چې الله باندې دروغ وایي په الله باندې الله دروغ غني دروجن غني نو دغه سړی غټ ظالم دی ورپسې د نیکانو خلکو د مؤمنانو اغیلا تسلیم ورکي او ورپسې بیا وروستو دلایل به پیش کړي دلایل اعترافي تپوس ته وکي اسمان نظم کې چا پیدا کړلی نو دی به خامخا داسې وي چې الله پیدا کړلی هغه تذکرہ راځي بیا ضرب الله مثلا رجلا الله بیان کړل مثال د یو سړي فيه شرکاء متشاکسون
چې په دې کې شریکان دي متشاکسون ضدیان دي یو بل سره مقابل دي د یو بل سره قص کوونکي دي چې د یو خدمت دا غلام کوي نابل په خپکی نو اوس د دې غلام د پاره ډېر ګرانش کم یو رضا کم خوشاله کم الله مثال بیانوي ضرب الله مثلا رجلا الله بیان کړل مثال د یو سړي په شرکاو چې پای کې شریکان دي متشاکسون ضدیان ورجلا سلم للرجل بل یو سړی دی غلام دی چې هغه ټول دی د یو سړي پای کې شریکان نشتی پای کې برخیز نشتی یو دی بس د یو تن دی بل کې خو شریکان په کیو نیم د یو دی نیم د بل دی یا به کې درې تنه کې دی شي سرو تنم کې دی شي زیاتم کې دی شي په شریک باندې غلام یې اغسته دی نو اوس د دغه آقاګانو خوشالول ګران دي په داسې حال کې چې متشاکسون غزیدیان همي یو بل سره قسم کوي یو بل سره سیالیم کوي یو بل باندې خپکیږي په دې باندې چې هغه تا د هغه عبادت کو دغه خدمت یو کو زما خدمت دیونه کو په دې باندې خپکی بیا الته کې ولتلې چلو کوم وي زه خو د دوه تن غلام په دوه جالو باندې خپې خودي دي دوه جالو باندې خپې چې کېدي نو خبر خرابي ښه ورجل سلم للرجل بل یو سړی دی غلام دی چې هغه ټول دی د یو سړي هل یستویان مثلا آیا برابر کې دی شي دا دواړه مثالونه نه کله برابر کې دی شي الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پويږي نه اکثر خلک نه پويږي کته اکثریت پويږي نه اکثریت نه پوه دي ځکه خو حالات دغسی اکثریت بل طرف ته ده انک میت و انهم میتون داخله چې دا خبره کې اطلاع مرشي نا الله وی انک میتون یقینا تم مړ کېدونکې تا باندې مرګ راځي و انهم میتون یقینا دی بم مړ کېږي بعض خلک په دې کې فرق کوي دي ځکه یو یې میت او یو یې میت وی میت هغه ته وی چې مړی او میت هغه ته وی چې هغه مړ نه خو مړ کېږي با اباځ وینا دا فرق اسی اضافي خبرې دي پکې دته دغه کم چې مړ لې دغه ته میت هم وي او کله کله دته میت هم وي میت او میت یو شی دی وي دغه فرق نشته بعد به کې فرق کوي باندې نه میت هغه ته وي چې هغه مړ کېږي با نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خلق په دغه دور کې چې و ناسو خبرې کې دي دا غي سره انک میتون یقینا ته مړ کېږي و انهم میتون یقینا دا خلق به مړ کېږي ټول به مړ کېږي اخله خبره کې ټول د مرګ مال له او نه په دې باندې خوشاله دل نه دی پکار چې دې مړ شي خبره بخلاص شي نه انک میتون و انهم میتون ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو راغه بعض خلک صحابه باندې ډېر غټ غم راغلو حالات پر راغلو بعض سړی د غم د وجنا بیا لګیا شینو بیا بلبل سوی بعض خلک داسي چې هغه د غم د وجنا په هغه باندې سخته تاریشي خبرې نشي کوله نو بعض صحابه باندې داسې حالاتو و عمر رضی الله تعالی عنہ وی ک چا دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی د مرد نو زبول سر په سټ بوله په تور وام جدا به کم تي تور راوستلوا
په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی. د مدینې نه بهر دا تلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د ته پته نه لګیدا. اطلاع ته وشو، راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې صادر پروتو، صادر یې چوت کو او په تندی باندې خپل کو او دا جمله وی لا یجمع الله علیک موتتین، الله په پتا باندې دوه مرګونه نه وځي کوي، بس یو مرګ دی هغه راغی لاړ خلاص شو، ته زمونږ نه جدا شوې. بیا بهر ته راووت، حالات د خلکو دغسې ټول ګډ وډو څه چلو کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره مبارکه کې پروت دی، دیکھو ته بهر حالات دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راضی الکا خبره کو جمعه ته راځي، خلق راغلو. عمر رضی الله تعالی عنہ راغ هغه ته کېنا نه کېنم وي توره راوستل ولاړل وزا پرې دی چې نه کېنه په ودرېګنو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خطبه وی، خطبه کې دا بیان یو کو دی، بیان کې دا آیاتونه وی، یو په کې دا آیت وی انک میتون و انهم میتون. دارنګه نور آیاتونه وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د سړو د نارینه پلار نو، د آخري پیغمبرو. اول دګه وما محمد الا رسول، محمد صلی الله علیه وسلم الہ نو، اخو یو رسولو. قد خلت من قبل الرسل، یقینا ترشی دا غنم مخکیم ګڼ رسولان. افئن ماتا، آیا کده مرشی او قتل یا قتل کړی شي نو تاسو په خپل پوند باندې واپس وړئ. ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، او څوک چې واپس شي نو الله ته ضرر نشي رسولی. وسيجزي الله الشاکرین، او الله ثابت قدم ول اجر ورکي، ثابت چې کلک ولاړی شکر گزاری. خطبه کې دام ہوئے من کان یعبد الله فهو حی لا يموت، چا چې دا الله بندگی کول نه هغه ژوند دی، هغه باندې مرګ ناراضي. ومن کان یعبد محمد، او چا چې په محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کولا فانه قد مات، نو هغه نن مړ شو. دا الفاظ دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے دا احادیث و کتابوں کی موجود دی، دا الفاظ ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بعضی خبری رو اوری دی رو تورے بقاش کی دن نکڑا کیناس نوری خبری واوری دی. سوچ او فکر واللازی وی ما وی چت د آیاتونه وس نازل شو، ولی دومره غټ غم دی، غټ غم کې سړی بیا د ځانې خبر سکیږي سن کی. څومره چې سړی مینا محبت زیاتی او ناسا په اچانک داسې وشي ناغه وي پس چل نه پوهیږي چې وکم. زموږ څو استادانو هغې باندې ډزې وشوې او شهیدان شو، اچانک مرسې ته روان یې په لارې پرې ډزې وشوې. هغه زوی خبره کوله په درېیم ورځ باندې تر اوسه پورې خو زه نه پوهېدم، په څه شي نه پوهېدم چې چل دی څه چل نه دی. ناست دی لاس نیوه کې ناست دی، تعزیت کې ناست دی، لیکن پس هغوی په خبره باندې د سر پوهېدم هم نه،
په درېیمه ورځ باندې زه پوه شوم چې او خبره دغسې شي ده. کله کله سړي په وهم و ګمان کې بعضې خبرې نه راځي. نو انک میتون و انهم میتون، یقینا تم مړ کېدونکې، و انهم میتون، یقینا دا خلک به مري. نو یو ورځ راغله، هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، رخصت شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایا لا یجمع الله علیک موتتین، الله پتا باندې دوه مرګونه نه یو ځای کوي. او دا نور احادیث، نور قرآن کریم آیاتونه دا لوستو. ولی الله رب العزت کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، ملک الموت راغی، اجازت طلب کاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ما زما سا اخری څه کوي؟ جبرئیل اسلام ته وی څنګه چللې؟ وی الله ستاسو د ملاقات په شوق کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ټیک دا خو زما د امت بس کیږي. جبرئیل اسلام واپس لاړ، بیا راغی وی چې الله رب العزت بتانا خپه کوي، ستا د امت په باره کې به تا الله خپه کوي نه. قرآن کریم کې مخکې ملی ولسوف یعطیک ربک فترضی، الله به تعالی داسې څه درکړي چې ته تا پې خوشحاله کړي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما ستا لپاره هغه پریشان دی، د خپلې لور په باره کې نه وایي، د خپلو نوسو په باره کې نه وایي. نوسو باره کې هم هغه ته پته لګېدل وه، ویلې شي وته دغسې چل به کېږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې هم ورته ویلی شي داسې چل به کېږي. یو پیری وی عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې په یو لاره باندې ورتیر شو، صحابي وایي موږ ناسو، په دې کې یو سړی تیر شو مقنعون، راسو په خپل سر باندې د ګرمۍ د وجې نه بعضې خلک سر باندې صادر کیږي، ځان د ګرمۍ نه غرمو نه بچ کوي. نو خبرې کوله، تذکره کوله د یو فتنې چې داسې فتنې به شروع شي. نو چې دی ور تیر شو نو وی دغه سړی حاضر رجل یومئذ علی الهدی، دا په هدایت باندې دی، به د دغې فتنې د ککړوالي نه به پاکي بلکل ښه دی، په دغه فتنه کې ملوث نه وي. صحابي وایي زه زر په منډه باندې ووتم، لاړم چې ومې کته هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ لاسې مې ونیو، راځه ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې مخامخ کو، وی ما وی دا سړی یادې وی او دا دی که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې مې ویلي تا باندې به امتحانات راځي. امتحانات پې رالو، کور کې بند شو، اوبو ته نه میلاوېدې، ظلم و زیاتی او خوراک څښاک څه نشتي، خلک دې چاپېره ولاړ دي، آخر کې وفات کو، شهیدی کو. قرآن کریم تلاوت کا، قرآن کریم مائے لپاسه دغه وینې ولګېدې، خاص کر په هغه آیت باندې وی وینه ولګېده سیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم، د آیات باندې وینه ولګېده. دینه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل، هغه خوب خو خوبونه و، یو موږ خلک خوب وینو بیا لګیا موږ بیانوي، موږ په خپل ځان غټول غواړو. نو الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بیا یقینا تاسو د قیامت پر ورځ باندې د خپل رب په مخ کې جګړې وکوي، جګړې وکوي، بحث مباحثې وکوي، څوک بلګیای.
نو بحث مباحثه به د هغه جګړه به د دنیا باره کې مال ته اغستی دی زیاتی پې کړلی څوک به لګیایي نو د شرک او د توحید خبره به چا سره به یوه خبره وي چا سره بله خبره وي پیغمبر سره به هم لګیایي نو خلک به جګړه کوي تا موږ ته دین نه دی را رسولی وي ولې کوی چې دین را رسولی خو هلته کې بیا جهنم ته ورځئ که نه نو دی انسان ډېر په هغه وخت کې هم دی لګیا دی انکار کوي نه منم نه یې راغلی څوک حدیث کې راتلو نوح علیه السلام با الله دې تپوس کوي تا دین رسولی ویاو خلکو ته وایي تاسو ته دین رسولی وایي موږ څه خبر یو موږ خو دې اړو پېژنو نه کوو موږ ته کله نوح علیه السلام دین رسولی الله وایي دا خو بل څه وایي نو اوس یو ته وایي تا رسولی هغه ول وایي نه دی را رسولی نو اوس څوک چې وایي څوک چې مدعي دی دی به اوس ګواهان پیش کوي که نه الله به نوح علیه السلام ته وایي ګواهان پیش کا تا دین رسولی دین بیان کړل نوح علیه السلام به ګرځي یا الله څوک وګورم اوس ګرځي به ګرځي به را به شي زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت دی پسې به راشي چې دغسې مسله ده او ګواهي کول غواړي چې خلک لګیا دی وایي چې نوح علیه السلام مسله نه ده رسولي دا امت به راپاسي څه کسان به ورسره یو ځای شي رالاړ به شي الله په دلبار کې مدعی ولاړ دی مدعا علیهم ولاړ دي دواړه ولاړ دي یا الله د نوح علیه السلام خبره رسول وه نوح علیه السلام خوشحاله دا زما لپاره ګواهي وشوه هلته کې هغې به وایي دي کوم ځای په هغه وخت کې دي څنګه ګواهي کوي دا څومره په زرونو کاله وروسته راغلي نو دا امت به وایي یا الله تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی هغه سره د کتاب را لېږلی قرآن را لېږلی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي پیغمبر راته داسې ویلي او قرآن کریم کې داسې وو په هغې وجه باندې موږ دا ګواهي کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم راشي نو هغه به صفایي بیان کړي او زما دا امت چې دی دې رښتینو ګواهان دي ښه رښتیا وایي نو هلته کې هغه نور به غلي شي الله به یې وغورځوي جهنم ته اوس فیصله به کېږي حق به حق شي او باطل به باطل شي ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو د قیامت پر ورځ باندې د خپل رب په مخکې به هم جګړې کوئ هلته هم جګړې کوي خپل هار نه مني لیکن هغه دلبار خو داسې دی چې هغې کې دا اګري نګري پکې نشته اندیر پکې نشتی هر څه بالکل صفا صفا خبره وي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الله بیان کړل مثال د یو سړي چې پای کې شریکانی مزیدیان ورجلا سلم الرجل بل یو سړی چې غلام ټول یې د یو تن د یو سړي هل یستویان مثلا یا برابر کې دي شي دا دواړه مثالونه دا دواړه سړي برابر کې دي شي مثال په اعتبار باندې یو دی او دا بل له دواړه برابر دي وینا الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلقونه پويږي نه انک میت و انهم میتون یقینا تم مړ کیدونکي او دا خلق بمري ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو د قیامت پر د خپل رب مخ کې به هم جګړې کوئ الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك المناصر من المسر والأقدار